استعاره په اصطلاح د اصولینو کې مجاز توای، یعنی مجاز استعاره یو شی دی چې لفظ په غیر معنا موضوع کې استعمال دی. باره کې دی ویلو چې کله مجاز داسې وي چې حقیقت مجاز کې اتصال صوری وي، اکل اتصال معنوي وي. اتصال صوری دا چې صورت کې یو بل سره اتحاد اتصال پکې منځ کې ثالث نه متخلل، لکه علت حکم کې لکه نکاح علت تا لپاره د حل پر دا نکاح علت تا نکاح احل چې تا ته خپل مرأه حلالي دا علت ما حکم ده. دې منځ کې اتصال صوری ده، یعنی صورتن متحد دي، منځ کې دریم نه ده متخلل. یا لکه مثلا پرون مو ویل لکه اطلاق ته غایت په بولو باندې، نو غایت چې دا مکان ته وایي، المطمئن مطمئن ځای چې جوور غوندې ځای، ځکه انسان دا کوشش کوي چې څوک مې ونه ویني، نو غایت او بولو منځ کې غایت هغه مکان ته وایي. نو دا سړی چې بولې کوي او دا مکان منځ کې اتصال صوری ده، صورتن اتصال ده پکې. نو علت حکم منځ کې صورتن اتصالی، یعنی منځ کې دریم نه متخلل. دا شو. یا لکه سبب و مسبب دا اتصال صوری ده، سبب و مسبب کی اتصال صوری، لکه شرع سبب دل پر ملک اتصال صوری ده، صورتن اتصال ده پکې. اکل اتصال معنوی وي، لکه مشبه به منځ کې اتصال معنوی وي چې وجه شبه ده، لکه شجاع اسد منځ کې اتصال معنوی ده، یعنی وصف کې شرکت ده چې شجاعت ده، سره دې چې دا وصف ته شجاعت دا په مشبه به کې زیات ده، مشبان دو منځ کې اتصال معنوی راځي، صورتن اتصال نشته پکې. ځکه یو رجل شجاع ده یو اسد ده، دې کې خو صوری اتصال نشته، خو منځ کې یو معنا شریکه ده چې وصف ته شجاعت ده، دا اتصال معنوي و. د چې کوم بیان کړی ده مصنف اپ اتصال صوری باندې کړی ده چې صورتن اتصالي، لکه علت حکم دې کې صورتن اتصال ده، منځ کې دریم نه ده متخلل. یا لکه سبب و مسبب دې کې اتصال صوری ده، د اتصال صوری باندې مجلس کړی ده، دې باندې احکام متفرع کړي دي. اتصال معنوي هغه ته نه ده ذکر کړی، لکه شجاع اسد من اتصال معنوي ده په وصف ته شجاعت کې، صورتن اتصال نشته، دا ته ځل سره توجه نه ده ورکړي. اوس دا مسله کوي چې اوس سبب او مسببي اتصال صوری ده پکې، دې کې استعاره ٹھیک ده، خو سبب طرف نه ٹھیک ده، مسبب طرف نه نه ٹھیک. مسبب محتاجی سبب تھا، سبب نہیں محتاج مسبب تھا، سبب کی احتیاج نہیں، ہاں مسبب محتاجی سبب تھا. اس دا ٹھیک تھا کہ چونکہ مسبب محتاجی سبب تھا، نہ یو طرف نہ استعارہ ٹھیک تھا، سبب طرف نہ استعارہ ٹھیک تھا، مسبب تھا، اب مسبب طرف نہ استعارہ نہ رسائی. دې متعلق دا تفریق کوي چې په لفظ د هیبه تملیک سره نکاح منعقد کېږي. نکاح انعقاد په لفظ د هیبه او د تملیک سره صحیح ده. لکه یو زنانه بل سړی ته وایي چې وهبت نفسي لك، یا ورته وایي چې ملکتنی ملکتک علی نفسی،
تمام مالک ګرځولای په خپل ځان یا ورته وایي وهبت لك نفسي دا هبه شوه تملیک شو تملیک په بل مالک ګرځول نو دې نه استعاره صحیح ده چې مراد ته نه نکاح شي ولې صحیح ده ځکه هبه چې کوي یا مثلا تملیک کوي یا مثلا بیع کوي ادا ورته وایي چې بیعت نفسي منکا پتا میزان خرج ده مراد ته نه نکاح دا ټیک ده ځکه وجه دا ده چې هبه چې ده دا واجبي ملک رکبي ملک رکبي دا مستلزم ده ملک متعه لره خو په منځو کې چې کومه جواری وي په آ کې دا صحیح ده چې بیع وکړي هبه وکړي نو هبه واجبي ملک رکبي بیع واجبي ملک رکبي ملک رکبي دا مستلزم د ملک متعه لره خو په منځو کې دا اتصال سوری ده خدا سبب مسبب دی یعنی وان چې واسطه لري ایو علت حکمي حاکم منځ کې واسطه نه لکه بیا علت الفاظ ملک دې کوس واسطه نشته شرع علت الفاظ ملک دې کې واسطه نشته سبب مسبب کې واسطه راځي نو چې سره هبه کوي نو هبه سره ملک رکبی راځي ملک رکبی واجبی ملک تی متعه په اعما او په منځو کې نو دا سبب مسبب شو نو چې سبب مسبب شو نو سبب نه استعاره ټیک ته مسبب پاره ځکه مسبب محتاج سبب ته سبب خو نه محتاج مسبب ته نو مسبب طرف نه استعاره نه رټي نو که زنانه وای چې وهبت نفسي لك امراد نکای به دا ټیک ده ځکه یې به سره ملک رکبی رااله ملک رکبی سره ملک رااله د متعه ځکه ملک رکبی سره په اماو کې ملک متعه راځي کنه چې ته د فرج مستحق چې دې نه فائدہ واخلې نو دا هبه سبب شو لپاره د ملک متعه دارنګ بیا سبب شو لپاره د ملک متعه دارنګ تملیک سبب شو لپاره د ملک متعه چې و زنانه وای چې ملکتو کل نفسي تم ما خپل ځان ته په ملک کې درک نو دې سره ملک رکبی رااله دې سټ مالک شو او ملک رکبی دا واجبي ملک متعه په اعماو کې خدا ضروری نه ده چې همیشه د پر ملک واجبي متعه ځکه که تملیک چېرته په غلام کې وي بیا خو متعه نشته یا بیا په غلام کې وي بیا خو متعه نشته نو همیشه نشته ده خو سبب مفضی فی الجمله مسبب ده فی الجمله دا معنی چې نه انتقال مسبب ته کېدای شي پکې ضروری نه ده نه دا نه ضروري چې تملیکی بدل ته ملکی متعی نه ضروري چې بیع بدل ته ملکی متعی لکه په غلام کې په منځو کې دا ټیک ده چې تملیک وي بیا ملک متعه کې راځي بیع په اعماو کې دې سره ملک رکبی راځي یا ملک رکبی سره ملک متعه راځي نو فی الجمله ده مفسده رسویتا چې ته متعه نه فائدہ واخلې نو دا سبب مسبب دی علت حکم نه دی علت حکم کې به انفکاک نه علت ته حکم محتاج یا حکم علت ته محتاج ځکه علت ما وضع علت دې ته وایي چې وضع لپاره شرعیت دی حکم وضع رغلی شریعت حکم پاره نو دنه حکم قطعا نه جدا کیږي حکم وای دي چې دا مرتب په علت نو دا علت نه جدا کیږي نو علت معلول علت حکمات کې به استعاره جانبانو نه صحیح ده کاریو محتاج ده بلته لکه بیا علت الفاظ ملک شرع علت الفاظ ملک چې ته شرع کیا دا ملک ته مبیع پر علت ده چې بیا کیا دا ملک ته سمانو پر علت ده دې کې انفکاک نشته چې بیا یې ملک ته سمانو ده چې شرع ملک ته مبیع ده
دا اوس یو بل نه جدا کېږي قطعا هر یو بل ته محتاج ده بیع محتاج ده او حکم محتاج ده چې هغه ملک چې هغه ملک ته هغه استشرا ده هغه سامان دي چې ته بیع کې نو سامانو به خامخا ته مالک ګرځي چې شرا کې نو ته به د مبيع خامخا مالک ګرځي نو بیع ذکر دے بیع مراد تینا ملک ذکر دے بیع مراد تینا ملک یا ذکر دے ملک دے سامانو مراد تینا بیع دا ٹھیک تا اوس ځکه دا خو علت معلوم لیکنه هر یو بل ته محتاج ده نو چې هر یو بل ته محتاج ده ځکه علت نه وضع شوی مگر لپاره شرعیت الحکم او حکم نه جایز کیږي مگر په علت سره ایو سبب مسبب دی دا خو سبب فیل جمله مسبب ته رسی خو همیشه نه رسی لکه په غلام کې اوس بیع نه رسی ملکی متعه ته او دارنګه په غلام کې تملیک نه رسی ملکی متعه ته داسې هیبه په غلام کې دا نه رسی ملکی متعه فائدې ته په منځو کې دا رسی دا ټیک ده ځکه ویلا ولا هاذا نقول بنا په دې مونږ وایو چې سبب استعاره حکم پر ټیک ده ځکه حکم محتاج ده سبب ته سبب نه ده محتاج حکم ته نو مونږ وایو یعنی کې ته نکاح منعقد کیږي بلفظ الهبه په لفظ د هبه سره چې تو وای یو زنانه وای چې وهبت نفسي لك والتمليك یا وای چې ملکتک لنفسي یا بیع ټکو کی چې ما ځان پتا خرج کړای ده لأن الهبه تبع دا نکانه استعاره ټیک ده ولې لأن الهبه تبع حقیقت یا توجب ملک رقبه ځکه ایبا چې تزانو بخې دا حقیقت کې څه ده توجب ملک رقبه دا ثابتې ملک رقبه لره په موهوب کې وملك الرقبه يوجب ملك المتع ملك رقبه دا ثابتې ملک متع فی الامای په منځو کې فكانت الهبه سببا محضا نو دا هبه سبب محض لثبوت ملک المتع لپاره د ثبوت ملک متع فجاز ان يستعار نو جایز چې استعاره وشي ان النکاح وكذلك لفظ التملیک دارنګ لفظ التملیک دام سبب ده لملک المتع ملک متع پر نو جایز چې استعاره وشي نکاح نه ملک متع دا جائز ده چې دا مستعار شي لپاره د نکاح دا شو و دې باندې سوال دا چې الکه ملک متع یو په نکاح کې ده توای ملک متع دا تملیک ټکای جائز ده چې دا استعاره شي نکاح نه ځکه تملیک سره ملک متع راځي او ملک متع سره بیا ملک متع خو په نکاح کې وی کنه نو چې ملک متع په نکاح کې وی لہذا ان نکاح سره لازم ده ملک متع نو تملیک سره استعاره نکاح نه ټیک ده نو په دې باندې سوال ده چې ملک متع په نکاح کې تا خو غیر د ملک متع نه په ملک یمین کې یو ملک یمینی یو ملک متعی په نکاح کې ایو متعی په ملک یمین کې نو دلته ملک یمین ده چې یو من جوای چې ملکتو کا لنفسي تمام مالک لري خپل ځان نو ټیک ته سره متع راځي په ملک یمین کې متع راځي ځکه ملک یمین کې رکبه رااله ملک رکبه ملک رکبه سره بیا متحقق ته ملک متع په دې کې خو ګوره په دا ملک متع کې چې کم شایراله ملک متع چې کم رااله په تملیک کې دې کې خو طلاق نه کیږي اعلان نه کیږي زهار نه کیږي خلع نه کیږي لعان نه کیږي طلاق نه قبلې کتاب منځ ته ویل چې ملکتو کله نفسي ملکتو کا علی نفسي ما ته مالک کړه په خپل ځان ټیک ته دا ملک رکبه رااله ملک رکبه سره ملک متع رااله په دې کې خو نه طلاق شته ان په دې کې اعلان شته ان په دې کې زهار شته
یو ایو هغه ملکی متعه ده چې په نکاح حاصل شي. نو چې کومه ملکی متعه په نکاح سره حاصل شي نو هغه په طلاق هم ټیک ده چې تا یې ځان سره نکاح وکړ اته ملکی متعه راځي نکاح لوجنه دې کې طلاق هم صحیح ده، دې کې ایلا صحیح ده، دې کې زهار صحیح ده. نو څنګه ته وایې چې دا ملک تو کا دا نکاح نه تعبیر ده؟ هلکه دا ملک ته متعه خو راغلی ده ولیکن دا خو په تملیک کې راغلی ده، دا خو په ملکی یمین کې راغلی ده. ایو ملکی متعه په نکاح کې ده، دې کې ډېر فرق ده. تملیک کې ملکی متعه راغلی ده په واسطه د ملک رکبه، په دې کې طلاقونه شان خو نه کېږي، ایلا زهار خو نه کېږي. ایو ملکی متعه په نکاح کې راشي هغه هم دغه ټیک کېږي، طلاق صحیح کېږي، ایلا صحیح کېږي، زهار صحیح کېږي. به ته څنګه عدالت ملک تو که تعبیر ګرځي نکاح نه؟ دا سوال شو. جواب دا چې ګورې ملکی متعه عبارت ده انتفاع اخیستلونه. ملکی متعه دا معنا چې ته مالک شوې ته دې نه نفع اخیستی شي وته ورسره کولی شي. دا نفع اخیستل وته کول دا نه مختلف کېږي په ملکی نکاح کې په ملکی یمین کې. دې کې خودو سره یو دي. په ملکی رکب متعه چې ده په ملکی یمین کې چې ده یعنی چې ته دې سټ مالک شي رکبې مالک شي دلته هم وته صحیح ده په دې کې نفع اخیستل شي. نکاح کې چې ته مالک شوې دې ملکی متعه په هغې کې هم نفع صحیح ده هم وته صحیح ده، دواړو کې صحیح ده. نو ذات په اعتبار دا یو دی، ذاتی اختلاف پکې نشته. البته حال په اعتبار سره مختلف دي، یعنی حالات مختلف دي اگر که ذات یو ده. هم مبنا د استعاره په اتحاد ذاتی ده. ذاتی اتحاد خوشته پکې کنه هغه دا چې وته ټیک ده او نفع اخیستل ټیک ده، دا ذاتی اتحاد ده. اگر که حالات په اعتبار بدل دي او صاف په اعتبار بدل دي او د استعاره بنا ده په اتحاد ذاتی باندې، اتحاد ذاتی دواړو کې شته دي. دی وجه اتحاد ذاتی دغه ده چې نفع اخیسته شي وته کولای شي، بس دغه ده دا اتحاد ذاتی ده. په دغه اتحاد ذاتی په بنیاد باندې ملک تو کا چې دی وای دا کنایه نکاح نه ټیک ده. ځکه وای 50 استعاره نکاح جایز چې سره نکاح نه وشي. وکذالک لفظ التملیک، دا سه لفظ التملیک دا هم سبب د لپاره د ملکی متعه. لکه چې و مين جو وای چې ما ته مالک کړی د خپل ځان، نو متعه پر دا سبب ده کنه په واسطه د ملک رکبی سره. دا لفظ التملیک. والبيع دا سه بيع هم سبب د لپاره د فائدې اخیستلو د ملکی متعه. لکه چې بيع وکي او ملک رکبی دی راغی، ملک رکبی سره به ملکی متعه رااله په مینځو کې ولا یا نه کېسو حقس نشته. یعنی استعاره د مسبب سبب پر نه لټي، نو استعاره د نکاح تملیک پر نه لټي، استعاره د نکاح بيع پر نه رسي، استعاره د نکاح هبه پر نه رسي نه رسي. ځکه سبب خو مسبب ته نه محتاج. هبه تملیک بيع دا اسباب دي، نکاح مسبب ده. نو سبب خو نه محتاج مسبب ته، نو سبب نه محتاج مسبب ته نو استعاره نه رسي. نو نکاح سره استعاره هبه نه کیږي، ځکه هبه خو نه ده محتاج نکاح ته. نکاح سره استعاره تملیک نه صحیح کیږي، ځکه نکاح سره خو تملیک نه راځي په ملک رکبه باندې. دارنګه نکاح سره نه صحیح کیږي استعاره بيع نه، ځکه بيع خو نه ده محتاج نکاح ته. نو مسبب طرف نه استعاره نه ده ټیک. ځکه ویلا ولا ينكث اكث نشته حتى لا ينكث البيع والهبه بلفظ نکاح. کته نکاح لفظ وای امراد دی بيع. مثال په منځ کې وای چې نکاح تو کا دا ماته ته په نکاح درکې تا مملوکه یې منځه اته بل سړی ته وای چې نکاح تو کا تا ته مې دا په نکاح درکړې ده امراد دی بيع دا نه ده ټیک.
ځکه بیع خو نه ده محتاج نکاح ته. یا ته ووایې چې وهبتک دا میزه مې تا ته بخلې ده او مراد دې تېنه نکاح دا نه ده ټیک، ځکه نکاح خو نه ده محتاج هبې ته. هبې سره نکاح راته صحیح وه، ځکه هبې سره ملک رکبي راته، ملک رکبي سره ملک متع راته، په نکاح کې ملک متع نو دا ټیک و. په نکاح سره تعبیر نه صحیح کېږي هبې نه، ځکه هبه خو نه ده محتاج نکاح ته. نکاح خو بیع ته نه ده محتاج. چې ته نکاح ته ووایه مراد دې بیع، ته وهب ته ووایه مراد دې بیع، مراد دې نکاح دا نه ټیکېږي. ځکه یې ویله ته نکاح ته ووایه مراد دې هبه یا نکاح ته ووایه مراد دې بیع، دا نه صحیح کېږي، ځکه بیع نه ده محتاج نکاح ته، نه هبه محتاج ده نکاح ته. ځکه ویله ولا ينكث عکس نشته حتى لا ينكث البيع، نه بیع منعقد کېږي هبه بلفظ نکاح. ثم في كل موضع يكون المحل متعينا لنوع من المجاز لا يحتاج في الى نيته. دا یو قاعده بیانې، كل موضع يكون المحل متعينا لنوع من المجاز. یو محل ده ادا متعین ده یو قسم ده مزاج پاره مجاز پاره، ده متعین ده. متعین څه معنا؟ بل احتمال سره نه، مجاز پاره ده خامخا متعینی. لکه اسره هورې ته وای، اجنبی هورې ته وای، پردی هوره ده، اته ورته وای ملکینی نفسک، ما ته ځان په ملک کې راکړه، داسې وټوله. نو دته ته وای ملکتک، اوس نکاح منعقد ده. ولې دا هورې ته تاویل دي، پردی هورې ته، چې ته ما ته تخپل ځان په ملک کې راکړه. نو دلته مجاز لا محالته متعین ده، بل احتمال نشته، ځکه هوره چې ده دا خو محل د بیع نه ده چې دلته بیع واقع شي. هوره ده بیا هورې بیع نه صحیح کېږي. نو هوره کې نه بیع صحیح ده نه شرا صحیح ده. نو هغه ملکیت چې په بیع سره ده، ملکیت خو په بیع راځي یا په هبې راځي یا په بیع راځي یا په هبې راځي. دلته ملکیت حقیقت محال ده، هوره خو ته مملوکه نه ګرځي، نه په هبې سره نه په بیع سره. لہذا دلته مجاز متعین ده. مجاز څنګه متعین ده؟ یعنی مراد تینا نکاح ده، ځکه حقیقت متعذر ده، دلته نه کېږي عمل په حقیقت چې ملکیت ده. چې ته ورته وایې چې ته ما ته خپل ځان په ملک کې راکړه، نو دلته حقیقت نه ده ممکن، دلته مجاز متعین ده، ځکه ملکیت خو په بیع راځي، نو بیع نه ده ټیک. نو چې بیع نه ده ټیک، لہذا ملکیت دلته حقیقتا نه ده متصور. چې نه ده متصور نو دا کنایه شو نکاح نه. ځکه یې ویله ثم في كل موضع، هر هغه ځای يكون المحل متعينا چې محل متعینی لنوع من المجاز، پر دې یو قسم مجاز لا يحتاج في الى نيته، دې کې احتیاج نیت ته نشته، ځکه مجاز متعین ده. بیا انیت فسره دې پره کوي چې تعین دی یو احتمال وکړي، دلته احتمال شته نه، دا مجاز متعین بیا احتمالات نشته نور. نو چې محل متعین ده احتمالات نشته، اده متعین ده یو نه دی مجاز پرنو خامخا په مجاز عمل کوي، نیت تل سره ضرورت نشته. ایو جدای چې دوه احتمال ای بیا به ټیک ته نیت ته ضرورت دی، بدلته دوه احتمال نشته. بیا حاصل دا ده چې نکاح منعقد کیږي په لفظ دی به په تملیک سره بدون نیت، اده نیت ته ضرورت نشته، ځکه دلته حقیقت چې ملک رکبې ده متعذر ده، نو خامخا مجاز ته ځي چې نکاح ده. تملیک ټکی سره په هوره کې حقیقت محال ده، نو لا محاله ده او مجاز ته ځي چې نکاح ده. خلاص شو. داسې هبه د هورې دا محاله ده، هوره خو نه هبه کېږي، اخو مال نه ده، بیا هبه خو په مال کې جاری کېږي، نو هبه خو په هوره کې نه صحیح کېږي.
چې دا دی ویل چې ما ته هیبه کړی د ځان نو دا نست په دا د کې مجاز متعین ده چې نکاح ده ځکه هیبه په مال کې ټیکيږي د مال نه ده به نو ثم في كل موضع هر ځای يكون المحل متعینا چې محل متعین لنوع من المجاز یو قسم مجاز پر لا يحتاج مجاز پر لا يحتاج في النیت به نیت حاجت نشته ان نیت ته مجاز ته نه ضرورت بلکې مجاز ثابت ته بلا نیت دا شو